د دې جنۍ نوم ایشال فاطمه دی چې دې سره کم زیاتې شوې ده. یقینا چې تاسو واورئ حیران بشئ. داسې قسم کیسونه داسې قسم واقعیات صرف موږ په فلمونو کې کتلي دي او نن سبا هغه په ریل لایف کې هم کیږي. د 19 کلنه جنۍ د ایشال فاطمه د دې نوم دی د جنگ سره تعلق لري چې جنگ علاقه ده د هغې سره تعلق لري. د فرست ایئر سټوډنټ ده چې د رول نمبر اغشتلو دپاره کالج ته تللې وه او کالج نه واپسۍ کې 3 کسانو اغوا کړې ده. 3 یا 4 کسان یادېږي چونکې سی سی ټي وي فوټیج هم راغلی دی او 3 کسان یې واچو 3 کسانو اغوا کړې ده. د اغوا نه پس د دې چې کم کور والو هغه اف آی آر هم کړی دی تاڼه کې ریپورټ هم کړی پلار پولیس په سرچ کې لګېدلی دي خو دغه 3 کسانو دا اغوا کړې ده او چېرته خوشي کور ته یې بوتلې ده چېرته لرې ځای له یې بوتلې ده خوشي کور له چې د چا پې شک او شبهات هم نه راتل. دغه 3 کسانو مسلسل 4 ورځې د ایشال فاطمه مسلسل د زیاتۍ نشانه جوړه کړې ده. 3-4 ورځې دې سره مسلسل 3 کسانو اجتماعي زیاتې کړې دی. هغې نه پس دې حالات خراب شوي دي بېهوشه شوې ده او پته ورله لګېدلې چې دا جنۍ مړه کېږي. نو دغه 3 کسانو ایشال فاطمه ګاډي ته راچولې ده او هاسپټل ته یې راوستې ده. هاسپټل کې باقاعده دی چې کم سی سی ټي وي فوټیج دی هغه راغلی دی. هاسپټل کې ګاډی چې څه ټایم پارکینګ کې ودرېدو یو کس د ګاډي نه کوشو لاړو ویل چیر یې راوستو. ویل چیر کې دغه جنۍ کېنوله او ګاډي نه بیا دغه نور کسان هم راکوشو. ریسپشن په لاره باندې هاسپټل ته دننه کړې ده او بیا په هاسپټل کې پرېښې ده او بیا په هاسپټل کې د دې جنۍ ډیث هم شوی دی. دا جنۍ په هاسپټل کې ده وفات شوې هم ده. ډېر سخت حالاتو کې دا هاسپټل ته راوستې ده بیا پراپر ټریټمنټ بیا ځکه دا داسې هلته پرته وه بیا هغې نه پس خلکو وی چې دا چا راوستې سی سی ټي وي فوټیج کتلی شوي دي. هغې نه پس ډاکټرانو د ټریټمنټ شروع کولو ټیسټونه یې کول د پولیس ته ریپورټ پولیس ته دغه کولو خامخا ټایم پکې ولګېدو او دغه جنۍ چې کومه ده د دې زندګۍ خاتمه وشوه. لکه داسې قسم ریسنټلی بله ورځ چې کوم کویټه کې واقع شوې وه مانور ډاکټر باندې یو الګ تیزاب ور واچول یو الګ په تیزاب ور واچول هغه وتښتېدو او بل الګ چې کوم دی هغه بچ کا یو بچکولو والو او یو تیزاب اچولو والو دواړه سړي. نو په معاشره کې ښه خلک او خراب خلک شته دی. زما د دې واقعي شیر کولو مقصد صرف دا دی چې څومره هم سټوډنټس دي څومره هم جنکۍ دي بهر کالج ته ځي یونیورسټۍ له ځي په چا باندې هم ټرسټ مه کوئ. انجان سړي سره تاسو ګاډي کې مه کښېنئ او که چېرې تاسو موبایل ځان سره مطلب یونیورسټۍ یا کالج ته وړئ نو تاسو پای کې ایمرجنسي نمبر سیو کوئ ځان سره چې ډایرکټلی تاسو په یو کلیک باندې هغه نمبر ډایل کیږي او هغه نمبر ستاسو د ورور وي یا د پلار وي چې داسې څه واقعیت تاسو سره کیږي داسې څه غلط حرکت د چا وینئ نو هغه ایمرجنسي کې هغه نمبر ډایرکټ ډایل کوئ او څه سیګنل پلار رور ته ورکوئ د که چېرې تاسو سره ډیر مطلب اچانک هم په تاسو اټیک کیږي لکه چې تاسو دومره څه ناڅه خبر د ستاسو والد صاحب د ستاسو پلار اوري چې له دومره اندازه کیږي چې جنۍ چې اغوا کا یا د الګ سره مطلب څه کیس دی روان دی چې دونه هغې له اندازه کیږي او هغې کویک ایکشن اخلي. نو نن سبا په چا باندې ټرسټ مه کوئ. سپیشلی والدینو ته هم وایم سټوډنټس له هم وایم چې یوازې ګرځېدل مه کوئ. والدینو ته وایم چې خپل ماشومان که چېرې داسې ګنټې نه مله کالج یونیورسټۍ له ځي نو خپله ورسره ځئ ډراپ پک اینډ ډراپ ورله خپله ورکوئ. په چا باندې هم ټرسټ د نن سبا زمانه نه ده جي. دا په دې ویډیو کې اپډیټ شو دې حوالې سره خپله رایه تاسو کمنټ کولی شئ.